الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مشرانو کشرانو او د دې محلې ډېر عزتمندو، الله پاک په قرآن کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد. وی په تحقیق سره مونږه انسان د مشقت د پاره پیدا کړی دی، د کار د پاره پیدا کړی دی. د انسان د زندګۍ مقصد دا مشقت دی او عمل دی او د الله عبادت کول دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وی ما انس او جن نه دي پیدا کړي مگر د خپل عبادت لپاره. نو کوم انسان چې هم دی دنیا ته راځي د هغې د زندګۍ د تیرولو مقصد به هغه به عمل کولی، کار به کولی او دغه کار به څه وي هغه د الله رضا ده او د الله عبادت کول دي. خو افسوس چې نن سبا مسلمانانو دغه کار پرېښی دی، دغه عبادت یې پرېښی دی، دغه عمل یې پرېښی دی. اصل کوم عمل چې دی کار خو کوي، کارونه خو هر انسان کوي، شپه ورځې په ځان باندې یو کړي کارونه شروع کړي، خو کوم کار دپاره چې انسان را لېږلی شوی دی هغه کار یې پرېښی دی او هغه کار څه و؟ د الله عبادت و، د الله رضا و، محنت مشقت و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. وی دا دنیا د مسلمان د پاره یو قید خانه ده، یو جیل دی. الله په قرآن کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی کبد. موږ د مشقت د پاره پیدا کړی که نه؟ نو کوم ځای کې چې مشقتي تکلیفونه نو هغه کم تکلیفونه بغیره چې په انسان تېرېږي نو انسان داسې وایي لکه دا زما لپاره یو جیل خانه ده، قید دی. کوم ځای کې چې مشقتي تکلیفي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه وایي الدنیا سجن المؤمن. دنیا د انسان د مسلمان د پاره دا یو قید خانه ده چې دا به په دې قید خانه کې خپل عمل کوي، مشقت به تیری. و جنت الکافر او د کافر د پاره جنت دی. زمونږ مشران فرمایي، علماء فرمایي وی دنیا کام کی جگہ ہے، دنیا د کار کولو ځای دی، قبر آرام کی جگہ ہے. دنیا د کار ځای شو، قبر د آرام ځای شو او جنت انعام کی جگہ ہے. انعام به کوم ځای کې میلاویږي؟ دې کار د بدله به کوم ځای کې میلاویږي؟ جنت کې میلاویږي. خو نن سبا مسلمانانو څه شروع کړي؟ کافرانو لپاره خو دا دنیا جنت ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه وجنت الکافر، د کافر لپاره خو جنت شو. خو نن سبا مسلمانانو هم دا دنیا د ځان لپاره یو جنت ګرځولې. کم د مشقت ځای چې هغه مشقت یې پرېښی دی، د الله د رضا د حاصلولو کم کوششونه چې وو، کم عمل چې کوم وو، کم مشقت چې وو، هغه یې پرېښی دی. یو اوږده اوږده امیدونه شروع کړي دي چې زما به داسې بنګله وي، زما به داسې ګاډی وي، زه به داسې کور جوړوم. امید یې داسې شروع کړی وي چې لکه د ده زندګي به 1000 سال ته رسي.
د مال محبت دا د انسان د پاره، د دنیا محبت دا د انسان د پاره د انجام ډیر بدی. د مال محبت څوک چې د مال د پیسې او د دنیا سره محبت کوي دا غي انجام بد راوځي. ډیر شي مثالونه به تاسو خپل ملګری. پیر ذوالفقار نقشبندی حفظه الله په خپل کتاب کې فرمایي یو قصه ذکر کوي. یو جاگیردار غټ مالدار سره دومره جایداد یو چې د هغې په ځمکو کې د ریلوے سټیشن وي، یو نه ډېر ښه سټیشن یې پکې و د ریلوے. نو هغه یو ورځ ښار ته لاړو. چې کله ښار ته لاړو نو ښار کې خلک په چوک کې راجمع شوي دي. دا په چوک کې ودرېدو، خلکو ته وایي تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تاسو دا سوچ کوئی چلا پیسہ پر مجھے سنگا راضی ہوں بسنگا پیسہ گوٹو. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے لگاؤں گا، زدا سے سوچ کوم جلا پیسہ پر سنگا لگوں گا. یہ تکبر یو قسم لوگ کنه ما سره دومره پیسہ دا چې زه به دا پیسہ څنګه لګوم. نو الله ته دا د دې را تکبر چې کوم کنه الله ته خوښ نشو. یو څو ورځې بس دا بیمار شو او په هغه بیماری کې دا سړی وفات شو، دنیا نه لاړ. نو یې کنه چې د دنیا د مال او د دنیا د محبت دا خو بیا دا انسان په خپل لګیای دا مال به ختمي، بدکاری به شروع کوي. دغه مال دا کوم محبت چې دا به بدکاری طرف ته بوزي، د دې انجام به بد وي. کو دا انسان په خپل بدکاری ته لاړ شي نو د اولاد کې به خامخا وارث به څوک داسې رالېږي چې د مال به ختم کی او د در باره به د بدکاری یو بد انجام به جوړ شي. نو دغه جاگیردار چې کله وفات شو دی وارث څوک یو زوی یو 18-19 سال نوجوان جوش و جذبه وا. نو هغه ته چې کله دا ټول جایداد میلاو شو هغه مالک جوړ شو. نو هغه په خرج کول شروع وکړه. نو بد قسمتۍ نه د دین او جوان ملګری داسې نوجوانانو ملګری وو چې هغه ټول بدکارانو. نو دا هغه مال خرج کول شروع شو بدکارۍ کې. شپې به بهر وي، میلمانه به مور کراتله مثلا زناګانې شروع شو وغیره. مال خرج کول شروع شو. په خپل علاقه کې په 2-3 کالو کې خو فضول خرچي شروع شوه، غرې وکړه. د نورو ملګرو ورته بیا مشوره وشوه د بهر ملک ته ولېږو د عیاشۍ دپاره چې مال در سره ډېر دلته څه کوې، لاړ شه بهر ته کلبونو کې وخت تېر کړه، بهر ملک ته لاړ سړی. نو جوان چې کله بهر ته لاړ هلته خرچې فضول خرچیانې شروع شوې. نو چې د سره په بینک کې کم بیلنس ورسره و، پیسه ورسره وه، هغه ختمه شوه. نو د اوس په خپلو ځمکو باندې شروع وکړه. دا په کال کې 2 ځله چکر کېدو او خپل کم جایداد د پلار جایداد و ځمکه 2 بیتې خرڅ کړې، واپس به بیا بهر ملک لاړ. تر دې چې هغه کمې ځمکې وې هغه ټولې ختمې شوې. اخیر هغه خپل کور چې کوم کور کې اوسېدو هغه کور یې هم خرڅ کړو د سره بار دغه عیاشۍ دپاره بدکارۍ دپاره. بیا یو وخت داسې راغی چې په کم چوک کې پلار نعرہ لگولے وگا نا چی تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ کیسے آئے گا، میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے لگاؤں گا. دغا نعرے والا پلارے جی کو من نعرہ لگولے و پر دغا چوکی دغا نوجوان شپک کالا پس لگیا رہے اللہ پنوں اللہ کے نام سے دینا. دا پلار کم تکبر ہو چی کم گنا مال بانی تکبر کڑا ہو. دا اغا تکبر انجام داشو چی اغزوی ہم سو شو سوال تکی ناستو چھل تکی ناستو دار مال هغه انجام و چې کله موږ ته کله پته ولګي دا چې زمونږه د زندګۍ مقصد څه شو، هغه د الله عبادت کول دي، هغه په دې دنیا کې یو قسم له مشقت تېرول دي، کار کول دي، الله راضي کول دي. دا پته اوس موږ ته ولګي دا دغه مقصد د حاصلولو لپاره خو اوس موږ کوشش کوو که نه. لکه اوس زمونږ د علاقې نه څوک لاړ سعودي ته روان دی، چې کله دا د کور نه ځي نو یو ټارګېټ به ځان له جوړوي که نه، په ذهن کې چې یاره زه به هلته 6 میاشتې تېروم، په 6 میاشتو کې ما ته دومره ګټه کولی، زه به دومره پیسه کور ته راوړم، یو مقصد به وړي که نه. دا چې کله هلته ځي هغه 6 میاشتې به دا په ځان باندې شپه ورځ یوه کوي او پیسې به ګټي، کور ته به هغه مقصد حاصلوي. نو دغه شان زمونږ وطن اصلي چې کوم دی هغه آخرت دی. مونږ د آخرت نه یو مقصد راوړی دی. الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انس او جن نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره. نو دغه عبادت زمونږ اصل د زندګۍ مقصد دی. مونږ د آخرت د زندګۍ نه دلته چې کومې دي زندګۍ ته عارضي دنیا ته راغلي یو، نو دغه مقصد مونږ راوړی. نو دغه مقصد به اوس مونږ څنګه حاصلوو؟
لږه شان زندگی ده اوس د زندگی موږ ته پته نه لګي چې دا زندگی به څومره وي 2 ورځې کېدای شي 7 کالونه کېدای شي وغیرہ وغیرہ نو په دغه زندگی کې اوس دغه مقصد حاصلول لپاره کوشش پکار دی نو دغه به اوس موږ څنګه حاصلو حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د خپل کمرې بار ته چاټ لګول په چاټ باندې 15 خبرې لیکلي د قره زندگی د مقصد حاصلول لپاره 15 خبرې اولې خبرې لیکلي وا اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها و د خپل دنیا د لپاره داسې دومره عمل وکړه څومره چې ته په دنیا کې اوسېږي اعمل لدنياك او تعمل وکړه خپل دنیا د لپاره بقدر مقامك فيها ته چې څومره په دنیا کې اوسېږي دویم نمبر خبره کوي و اعمل لاخرتك او تعمل وکړه د خپل اخرت د لپاره بقدر لقائك فيها چې څومره ته په اخرت کې اوسېږي نو په اخرت کې زمونږ ژوندۍ څومره د همیشواله ده کنه نو دومره عمل د اخرت لپاره وکړه دریمه خبره ورته کوي دریمه خبره د څه لیکلو په چاټ باندې و اعمل لله الله لپاره دومره عمل وکړه بقدر حاجتك الیه و الله لپاره دومره عمل وکړه څومره چې ته الله ته محتاج یې او پنځم څلورم نمبر خبره د څه لیکلو استعين وتمدد غواړه ممن تحتاج الیه تا چاته چې محتاج مونږ چاته محتاج یو الله ته محتاج یو کنه نو مدد دا هغه چانه وغواړي چې چاته محتاج یو پنځم نمبر خبره لیکلو اعمل للنار و عمل وکا د اور د پاره بقدر صبرك عليها څومره چې ته په اور باندې صبر کولای شي نو موږ ته اوس پته موږ په اور باندې څومره عمل کولای شو نن سبا د یخنۍ ورځې دي کنه موږ اکثر اور ته ناچو یا انګیټۍ ته ناچو نو کله چې د اور د تپ لګ سیوا شي موږ راشاته شو د اور تپ چې سیوا شي کنه موږ راشاته شو کنه نو موږ هغه تپ نشو برداشت کولای د اور هغه تپش موږ نشو برداشت کولای نو څنګه اور برداشت کوو او عملونه زمونږ څه دي عمل خو موږ دومره کوو لکه موږ چې روزه هغه یخته ورسو پنځم نمبر خبره کړو اعمل للنار و دومره عمل وکړه د اور لپاره چې څومره ته په هغه عمل باندې بیا صبر کولای شي چې اور برداشت کولای شي وس اوله خبره ده اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها و دنیا لپاره دومره عمل وکړه څومره چې ستا په دنیا کې عمر دی اوس څنګه عمر څومره دی موږ ته څومره څه پته لګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و زما د امتیانو عمر بین 60 و 70 زما د امتیانو عمر د 60 او د 70 په درمیان کې دی اوس موږ وایو کنه چې ماشومان خو عمر کېږي هغه 70 سال ولا نه کنه یا داسې بوډاګان چې هغه عمر 100 سال نه وخت دغه به شاذ نازلی او سچ کله د ټول امت د عمر مستشره هغه 60 نه د 70 په درمیان کې دغه ایوریج جوړیږي نو اوس موږ عمرونه څومره شو 60 نه 70 پوری شو او عمل موږ څومره کوو عمل موږ دومره کوو بنگلې داسې ودرو کورونه داسې کوو گاړو متبارم سوچونه شروع کړي لکه زمونږ عمر چې 200 300 هزار سال واعمل لدنياك بقدر مقامك فيها زمونږ په دنیا کې مقام څومره دی او اوسط واخو 60 70 سال دی خو عمل زمونږ ډیر زیات دی رواني او دا کوم عمل چې به مونږ ډیر زیات شروع کړی هغه عمل مونږه د دنیا د اصل مقصد نه غافل کړی اصل مقصد څه د الله عبادت عمل خوي زموږ داسې بزرګان شاګه ډیر مالدار وي مال ورسره وي خو هغه چرته الله د عبادت نه غافل شوی نه وي هغه ته د دنیا د ژوندۍ کوم اصل مقصد چې هغه ورته یادي خپل دین خدمت هم کوي مال ورسره هم ورسره وي مونږ د هغه مال مخالفت نه کوو د هغه مال مخالفت ده کوم مال چې انسان د الله د ذکر نه غافلږي او کوم مال چې الله انسان د الله د محبت نه غافلږي د اصل ژوندۍ د مقصد نه غافلږي کله چې حضرت نوح علیه السلام وفات شو نو الله دې تپوس کوي وې زمان نبی وې تارا ژوندۍ څنګه محسوس کړه او دا غي د عمر بارکه خورد معلومات 100 سال عمر یو 950 سال لکه تقریبا 1000 سال شو نوح علیہ السلام ورته سوی وی الله وی زما رب وی ما دا زندگی داسې محسوس کړه لکه یو کمره چې وي د کمرې دوه دروازې دي زه په یو دروازه ور دننه شم په بله دروازه ته راووتم دا څوک وایي دا هغه نبی وایي کم نبی چې 950 سال زندگی په دنیا کې تېره کړه نو هغې ته زندگی څه محسوسه شوه لکه په یو دروازه ور دننه شم په بله ته راووتم نو زمونږ ژوندۍ به څنګه وي زمونږ خو 60 70 سال عمر دی نو موږ به څنګه محسوسوو لکه سترګې چې پټې کړو سړی واپس یې کولی خو عمل ماشاءالله د 1000 او 2000 کالو پورې لګیا وي
یو بادشاہ یو ډېر عالیشان محل جوړ کړو مخکې بادشاهانو ځاله بنګلې منګلې ډېرې جوړول نن سبا بنګلې دغه کې قلعې به وي نو یو عالیشان محل جوړ کړو نو هغه به خپل رعایت وایي داسې څوک شته چې زما په دې محل کې عیب راوباسي تکبر یې وکړو مطلب یې دا و چې لکه زما په دې محل کې هېڅ قسمه عیب نشته نو څوک به هم چې راتلو هغه به دغه محل تعریفونه کول وایي نه په دې محل کې عیبه نشته یو فقیر بهر د محل نه بهر لګیا دی هغه په دې محل کې ډېر عیبونه دي نو هغه رعایه او هغې کوم چې سیکیورټي وه هغې را فقیر راونیو ګرفتار یې کړو د بادشاه محل ته حاضر کړو دربار ته حاضر کړو مخې ته پیش شو بادشاه یې تپوس کوي وایي ستا پکې څه عیب موندو فقیر ورته وایي ما پکې دوه عیبونه وموندل دوه یو عیب پکې دا دی چې دا ستا کوم عالیشان محل دی دا به همیشه لپاره نه وي دا به ختمېږي دویم نمبر عیب پکې دا دی چې په دې محل کې به ته همیشه لپاره نه وي به ته به لمونځې نو بادشاه وویل چې صحیح خبره ده دا دوه عیبونه پکې شته نمرود نوم اورېدلی او د هغې سره ډېر زیات مال تکبر به په مال باندې ډېر زیات نو هغه د الله نه یو دعا وکړه وایي یا الله ما له مرګ په داسې موقع باندې راولي اولې د باغ سوال وکړو چې زه به یو باغ جوړوم او بیا یې ویل چې ما له په داسې موقع باندې مرګ راولي چې زه نه پروت یم نه ناست یم نه په ځمکه کې دننه یم نه بهر یم او نه په ورځ نه ورځ او نه شپه ما له مرګ په داسې موقع باندې راولي نو هغه دا سوچ چې داسې ممکن نه ده چې نه ورځ نه شپه نه زه پروت یم نه ناست یم نه دننه یم نه بهر یم په داسې موقع باندې چېرته مرګ نشي راتلی نو هغه چې کله خپل باغ جوړ کړو نه ایرم ذات العماد قرآن کې چې راغلی هغه ایرم باغ چې کله جوړ کړو نو دا چې کله هغه باغ تیار شو دا وردننه کېدو په خپل اس باندې سورو دا چې کله دې باغ ته وردننه کېږي نو د هغه باغ کوم ور چې کوم دروازه هغه لږ لاندې جوړه شوه اوچته وه نو دا چې په اس ناست و دا نشو وردننه کېدی سر لګېده نو ده سوچ وکړو چې زه خو کوزېدی نه شم خو یو کار به وکړم دا یو وخت به لاندې کړم او دا یو وخت به مې بهر دننه وي پر اس باندې به پرته نو چې کله دا خپل لاندې کړه نو دا یو قسم نه سم لاست او یو خپل خو ولاړ ده کنه ولاړ دی نه ناست دی او نه پروت دی اوس دا چې کله وردننه کېږي نو د اس دا دوه خپې وردننه شوي دوه بهر دي او وخت کوم وخت دی غروب آفتاب وخت دی نور پریوزي نیم نور پریوتی دی نیم ښکاره دی په دقه صورت کې الله مرګ راوست دعا یې قبوله شوې وه نو هغه د دنیا د مال سره ډېر زیات محبت و د مال هغه محبت بد انجام ته ورسوه تر دې پورې چې جهنم ته ورسوه نو اعمل لدنیا کا تخپل دنیا لپاره دومره عمل وکړه بقدر مقامک فیها څومره چې ته پرې دنیا کې اوسېږي د مال سره ورې خامخا وبال هم راځي نقصان ورسره هم وي نو که موږ کله د الله نه مال غواړو د مال سره سره به دا دعا وغواړو چې الله موږ له داسې مال راکړي چې هغه ستا د محبت نه موږ غافله نه کړي موږ د دې زندګۍ کوم اصل مقصد دی موږ د هغې نه غافله نه کړي سلور نور قسمونه هم دي چې اعمل لآخرتک بقدر لقائک فيها د آخرت دپاره دومره عمل وکړه چې ته څومره هلته اوسېږي انشاءالله پر روانه جمعه کې به دغه څلورو خبرو کله مکمل او شو انشاءالله دغه څلورو خبرو باندې تفصیل کوو الله دې موږ له په دې عمل